بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ درې تیمز ډیسکس کړه، خو د دې ټول تیمز د پاسه یو بل تیم دی چې هغې ته مونږ د انسرټن ورلډ یا د امپرفیکټ ورلډ وایو. د دې تیم د مزې خبره دا ده چې دا ستاسو د هر قسمه سوال جواب دی. لکه ګوره، هیملټ یو ډیبیټ دی د میډنس په حواله سره. شکسپیر د هغه د میډنس ډیبیټ شروع کړی دی یا یې جوړ کړی دی. د ډیلی په حواله سره سکالرز ډیبیټ کوي، د ډاوټ په حواله سره، د سینسیریټي په حواله سره، د پیورټي د حوالې سره، په مورالټي په لحاظ سره. لکه په هیملټ کې ډیر شی لیئرز دي چې تاسو څومره هغه ایکسپلور کوئ نو تاسو ته په هغې کې نوي نوي اینګلز راوځي او په هغې کې بیا کویسچنز راوځي. اوس د دې ټولو سوالونو جواب چې کوم مونږ مخکې هم ډسکشنز وکړو نو مونږ وایو چې یاره حتمي رایې مونږ نشو قایمولی. اوس د دې خبرې جواب مونږ له شکسپیر راکوي چې تاسو حتمي رایې ولې نشئ قایمولی یا زه ولې نشم قایمولی. شکسپیر په خپله هم وایي چې زه ولې حتمي رایې نشم قایمولی، او دا ځان له یو تیم دی چې هغې ته مونږ د انسرټن یا د امپرفیکټ ورلډ وایو. نو په دې کې د شکسپیر په دې ډرامه کې چې دا تاسو ګورئ نو په دې کې بنیادي طور چې په د ډیلی خبره که راشي، که د میډنس راشي، که د ډاوټ خبره راشي، په دې کې ایکچولی د دې په دې باندې د ټولو د پاسه چې کم لیر دی نو هغه د ریالټي دی چې ریالټي څه شی دی. او هغه شکسپیر دا وایي چې دا دنیا امپرفیکټ ده. نو چې امپرفیکټ ده نو د دې ستا ریالټي هم امپرفیکټ ده او ستا ججمنټ هم امپرفیکټ دی. که ته په میډنس باندې ججمنټ ورکې یو سایډ ته یا بل سایډ ته نو دا به امپرفیکټ وي. دغه شان که د ډیلی په حواله سره ته خبره کې دا به امپرفیکټ وي. لکه فار ایگزامپل شکسپیر دا وایي چې دا دنیا انکمپلیټ په دې سنس کې ده څنګه به یو کرایم انویسټیګیټ کیږي او ایویډنس نشته. لکه تاسو په دې پلی کې وګورئ چې کلاډیس ولګید او هغه د هیملټ پلار مړ کو، خو ایویډنس ته کوم ځای نه راغی. اوس مونږ په خپل زړه کې یا د شکسپیر د بیان مطابق مونږ په دې خبره کنوینس یو چې د کلاډیس دا سړی مړ کړی دی، خو ایویډنس ته کوم ځای نه دی. نو په دې دنیا کې خو چې کله کرایم اسټابلیش کیږي نو هغه په ایویډنس باندې بیسډ وي که نه. نو ګوره یو کار شوی دی خو ته نشي اسټابلیش کولی. دا د دې دنیا د امپرفیکشن یو مظاهره ده. میبي چې تاسو زما د دې خبرې سره ډېر اګریمنټ نه کوئ، خو په دنیا کې ډېر کارونه داسې کیږي مونږ وایو یاره ما ته پته ده چې دا پلان کې کار تا کړی دی، خو زه دریم کس ته دا نشم ثابتولی. دا د دنیا امپرفیکشن. لکه داسې څه نظام نشته چې که یو سړي یو کار کړی نو چې هم هغه په ټوله دنیا ووایي چې دا کار کړی دی، او که فرض که یو سړي دا کار نه کړی نو چې هم ټولو ته پته چې دا کار نه دی کړی. نو دا د دې دنیا امپرفیکشن یو سوال د هیملټ د پلار په مرګ کې شکسپیر په دې پلی کې ان آنسرډ یا ریس کړی دی، او شاید چې دا بذات خود د ډیبیټ یو حصه جوړېدی شي. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ د ایکشنز په حواله سره مونږ خبره وکړه چې ایکشنز خو یا ته بلایندلی اخیستی شي او یا په ریشنلایزډ مینر کې چې ته جسټیفای کې، ته سوچ وکې د هغې په اتار چړاو باندې او بیا ته څه عمل وکې. اوس شکسپیر یو بل کویسچن د دې دنیا د امپرفیکشن په باره کې ریس کوي چې ته څومره عملونه کې، آیا ته د هغې ډیزایرډ کانسیکوینسز لکه ته خپل ایکشن ډیکټیټ کولی شي. لکه مثال کې طور پر زه به محنت کومه او زه به کامیابي حاصلوم، نو آیا ته دا انشور کولی شي ته به کامیابي حاصلې؟ ضروري نه ده. په دې دنیا کې هغه لیول پرفیکشن نشته چې یو سړی وایي چې دا کار که زه داسې وکړم نو زما سکسیس 100% دی. یا فار ایگزامپل ته د چا خلاف څه سټیپ اخلي، څه سوچ کې ستا سره څه آیډیا ده چاته نقصان رسول غواړي، نو تا دا نشي انشور کولی، ستا سره څه ګارنټي نشته چې هغه کس ته به نقصان ورسي. په ډیرو ځایونو کې داسې وي چې خلک بل سړي ته نقصان رسوي او په بدل کې هغه ته د هغې نه څه په بل سایډ باندې، مطلب ویریبلز دومره زیات دي په دنیا کې چې ته خپل ایکشنز نشي ډیکټیټ کولی. ته یو سوچ کولی شي چې یاره زه دا پلان کې کار کوم، او بیا تا ته دا هم اندازه لګولی شي چې یاره که زه دا کار وکړم نو د دې به دا کانسیکوینسز وي. خو د ډیکټیشن د حده پورې ته هیلپلیس یې. یو کانټ فورس actions into
the consequences that you desire. So this is again another important question that Shakespeare leaves before us while writing this play. او بیا که فرض که تاسو دې ته وګورئ نو کله ناکله د هیملټ تا نوم دومره زیات په زمونږ په لټریچر کې عام دی چې لکه مونږ وایو چې دا هیملټ کاش که ما لیدلی وی چې دا به څنګه سړی و دا به څنګه هلک و کیدای شي د هغه څه وجود وم نه. دا خو د شیکسپیر کمال دی د شیکسپیر کریشن دی چې هغه د هیملټ نه یو امباډیمنټ جوړ کړی دی. پته نه لګي چې دا د کم ځای نه دا فرضي سوچ د شیکسپیر راغلی دی او د هغې نه نن د شیکسپیر نه هیملټ خلک زیات پیژني. بیا که فرض که یو بل تاسو په دې کې یو کوېسچن وګورئ هغه تاسو ته ما پرون د په دې تیر لیکچر کې ما د ډیوډ ډیچس په حواله سره تاسو ته ویلي چې کله مونږ د ایکشنز په باره کې خبره کوو چې یا بلایند یا ریشنلایز او یا د هیملټ د ډیلی یو وجه دا وه چې دی داسې څه نشي کولی چې په هغې باندې د پاسټ انډو کړي. لکه ګوره پرون چې څه شوي دي هفته مخکې چې څه شوي دي 10 کاله مخکې چې کوم څه شوي دي هلته نشي انډو کولی. لکه لیټ سپوز تا تکلیف تیر کړی دی نو که ته دا ټوله دنیا تاله څوک درکړي او که ته په دې هر څه باندې قابض شي خو هغه تیره سخته چې ده نو هغه ته نشي انډو کولی. د هغې په بدل کې ته ډېرې خوشحالۍ حاصلولی شي. خو اوس لکه دغه شان که یو سړی مړ شو یا د هیملټ پلار مړ شو نو د هیملټ سره داسې څه نظام داسې هغه کم مونږ چې ورته پویټک جسټس یا داسې آیډیالایز ټایپ جسټس چې لکه مطلب یو کار ته انډو کول غواړي او ته انډو کې څنګه چې په کمپیوټر کې مونږ کنټرول زیډ وو او د هغې سره هغه هر څه واپس شي داسې نظام په دې دنیا کې نشته بیکاز according to Shakespeare this world is imperfect and uncertain also. بیا د دې نه علاوه یو بل امپورټنټ کوېسچن د دې دنیا د امپرفیکشن په حواله سره ګوره دا ډیت دا تھیم چې دی نو دا هم ډېر زیات فریکوینټ دی په دې ډرامه کې. تاسو ګورئ چې یاره په دې کې هیملټ په خپله مړ شو کلاډیس مړ شو پلار یې مړ شو دا ټول چې دي نو د دې او بیا هغه چې ټو بی آر ناٹ ټو بی چې کوم سلیلې کې ده یا د سویسایډ په باره کې چې د هغه کوم رایې ده نو شیکسپیر وایي چې که فرض که تاسو هر څومره علم حاصل کوئ هر څومره فلسفه حاصله کوي او د ما خیال دی په دې کې به ورسره مونږ هم براډلی اګري کیږو چې د مرګ نه اخوا څه دي. ټیک ته چې زمونږ سره زمونږ ریلیجس ټیچینګز دي خو جنرلی سپیکینګ لکه مونږ دا نشو ویلی چې یاره د مرګ نه اخوا څه دي. او د شیکسپیر د هیملټ په دې پلی کې چې دی نو هغه دا اسټابلیش کولو کوشش کوي چې یاره زمونږ سره په دغه کې د ژوند نه بعد چې کوم بله ژوند دی یا بله دنیا ده نو هغه بار بار هیملټ کوېسچن کوي او دا د دنیا یو بل امپرفیکشن دی. لکه که فرض که دلته ته ډېر ښه کارونه وکړي او که دلته ته ډېر ښه کارونه ونه کړي خو ایون دین ته دا نشي پریډکټ کولی چې د دې کس د دې ښه سړي یا د دې خراب سړي به لایف هیر آفټر صحیح. نو دا هغه سوالونه دي چې د دې په بیس باندې اوس شیکسپیر سم اپ کوو. شیکسپیر دا وایي چې د دې سوالونو په رڼا کې که تاسو دا اګري کوئ چې د دې سوالونو حیثیت او وزن په دې کې شته نو بیا تاسو دا خبره هم منئ چې تاسو د یو بل څومره هم ایویلویشن کوئ هغه به انکمپلیټي هغه به امپرفیکټي او هغه به انسرټني ځکه چې ته په کومه دنیا کې اوسئ نو هغه انکمپلیټ ده. نو د دې سټیټمنټ د تاسو بیا دا اخذ کولی شئ چې شیکسپیر تا ته دا وایي چې یاره ته دا ایویلویشن کې لکه فار ایگزامپل تا د هیملټ د میډنس په باره کې تا د هغه ایویلویشن وکړو چې ته وایې چې دا میډ دی نو دا هم تا انکمپلیټ او امپرفیکټ او انسرټن ایویلویشن وکړو او که ته وایې چې دی روغ دی نو هم ستا ایویلویشن انکمپلیټ او انسرټن دی. سیملرلی که ته وایې چې هغه ډیلی کړې ده نو هغه هم ته امپرفیکشن ته ځي او که ته وایې چې نه ده کړې هم امپرفیکشن ته. د هغې وجه دا ده چې دا دنیا داسې ده دا انسرټن ده دا امپرفیکټ ده. نو دا هغه براډر فلسافیکل کوېسچنز دي چې د کم په بیسس باندې تاسو دا ویلی شئ چې داسې خو ډېر شی ډرامې لیکلی شوي دي ډېر شی رایټرز دي خو ولې شیکسپیر او بیا هیملټ په خصوصي بنیاد باندې یادیږي. نو یو پکې دا هم یو اینګل کیدی شي چې ما غوښتل چې دا ستاسو مخې ته زه راولم او ستاسو په نوټس کې راشي. نو امید دی چې تاسو په دې پوه شوي یئ که فرض که د چا په ذهن کې د دې سره په څه سالډ ډس اګریمنټ وي
نو هغه تاسو کامنټس کولی شئ. شکریه. السلام علیکم.